أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ربط د مخکې سردار چې مخکې د صدقات او احکامات ذکر شو او د سود. نو اوس په دې آیت کې د قرض او د ادار احکامات ذکر کیږي. دا په ټول قرآن کې د ټول نه اوږد آیت دی او دا مشتمل دی په ډیرو احکاماتو باندې. بعضې مفسرینو په دې آیت کې 15 احکامات ذکر کړي دي، بعضو پکې 33 احکامات ذکر کړي دي. خو غټې خبرې چې دي هغه 3 دي. یوه خبره دا ده، یو حکمه چې کله تاسو د قرضو معامله کوئ نو په هغې کې لیکل کوئ. یوه دویم دا دی چې په هغې کې ګواهان نسئ. دریم چې کوم دی هغه د ګاڼې خبره یې کړ ده چې کله اعتماد نه وي په بیع او شرا کې د بایع د مشتري په یو بل باندې، او یو کس چې کوم دی هغه وثیقه وغواړي، ګاڼه وغواړي، نو ګاڼک دی دا جایز دی. بیا آداب ذکر کړي دي، دغه لیکونکي دپاره هم کاتبه، د ګواهانو دپاره هم آداب دی او څه شرایط دي هغه یې ذکر کړي دي، او د ګاڼې چې کوم دی څه شرایط دي او آداب دي هغه یې ذکر کړي دي. نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، اذا تداینتم بدیننا، کله چې تاسو معامله کوئ په قرضو، الی اجل مسمى، تر یو نیټې مقررې پورې، فاکتبوه، نو ولیکئ هغې لره. چې معامله کوئ او د قرض وي نو دا لیکئ، نو نیټه پکې ږدئ چې سبا له بیا شر شاتار نه وي. نو او لیکل به پکې موجود وي. بعضې کس چې کوم دی هغه ښه دیانتدار او ایماندار سړی، خو هیري تي خبره ورته بیا سبا ته یادېږي، نو چې لیکل پکې وي نو هغه لیکل به راواخلي، تحریر موجود وي، نو بیا به هغو ته یاد شي شو او ګواهان پکې نیولي، نو ګواهان به بیا ګواهي وکړي چې زموږ په مخکې دا معامله شوې ده. نو خبره اسانه شوه. نیټه په قرضو کې نیټه چې کوم ده هغه په کار ده. یو دین دی، یو قرض دی. دین چې کوم دی هغه چې په معاملات کې یو بل سره معاملات اخیستل خرڅوله او په هغې کې څه پیسې په سړي باندې لازم شي، دغه دین دی، په هغې کې نیټه مقررول دا پکار دی. او یو چې کوم دی هغه قرض ورکول دي چاته، نو هغې کې نیټه نشته چې ته یو کس تا پسې راغی، تا ته وایي چې ما د قرض روپۍ راکړه، تا وله یو 10,000 روپۍ ورکړې، دا تبرع او احسان دی. نو د دې لپاره نیټه نشته. که دغه سړي هر کله په کار شو بیا او ده ته وایي چې زما هغه پیسې راکړه، نو ورکوي به، دا به نه وي چېرې ما سره نشته، یا ټال مټول به بیا پکې نه کوي. او چې د دوکاندار نه دې څه سودا واخیسته، ګوړه چیني بل څه شی دې واخیسته، هغه پیسې په تا باندې راغلې، نو هغه ته به نیټه وښایي چې میاشت پس به در کوم، تنخوا مې واخیستله به در کومه. خو دا نیټه به معلومه نیټه وي، قمري یا شمسي حساب سره تاریخ به ورته ښیي. دا به داسې نیټه نه وي چې هغه مجهوله وي، لکه فقهي کتابونو کې دا لیکل دي چې تر غوبله پورې، چې غنم غوبل شي، او سپرلي پورې، تر ټیله پورې، ټیل مخکې به ورته ټیل وي، تر ټیله پورې، او د دغه پورې د فصل د کټ کولو او لو کولو پورې. دې کې بیا سبا له شر شاتار پیښېږي. اوس بعضې پټو کې به غنم زر را رسېدلي، هلته به لو شروع شوی، بعضو کې به نه را رسېدلی. هغه سړی به وایي چې ما ته لو دی نیټه کړی، هغه خلکو خو لو شروع کړی، هغه وایي زموږ په پټو کې نه دی شروع شوی، صبر کوه. بیا به دا شر شاتاري دغسې نیټې به نه دي. د سپرلي پورې یا د مني پورې دا روپۍ به په سپرلي کې در کومه، په مني کې در کومه. سپرلي هم کله په بعضې علاقو کې زر راځي او بعضو کې لیټ راځي. ونې شنې شي، پاڼې وکړي، په بعضې علاقو کې مخکې سپرلي راشي، او بعضې چې کوم دی هغه کې ونې پاڼې نه کوي، سپرلی نه راغلی، نو بیا به د دو لانجی. نو شریعت دغسې حکم نه کوي. شریعت خو دا منازعات، دا شر شاتار جنګونه دا ختموي. نو لیکئ تاسو ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، او ودې لیکي ستاسو په منځ کې یو لیکونکی په عدل او په انصاف سره، په عدل او په انصاف سره د لیکل وکړي هغه لیکونکی. نو مخکې به هغه لیکونکي چې کوم دی هغه نه پېښېده، ډېر کم به و، تعلیم د خلکو نه و.
اوس تعلیم سیوا شوی دی، هر سړی لیکل کولی شي، خو بیا هم داسې دور دی چې هر څوک نشي کولی، او ډېر شوي دي به هر حال. نو چې یو کاتب به چېرته په علاقه کې لیکونکی نه هغه ته وایي په انصاف باندې لیکه، هسې نه چې د یو طرف پکې تاوان وکړي. تا ته خو پته ده هغه چې درته کوم بیان کړی دی هغه بیان ولیکه. نو زیات یې ورپسې هم مه لیکه او کم یې هم مه لیکه. یو سړي په ذمه باندې روپۍ دي 10,000 او ته لیکي د هغه په ذمه باندې 9,000 روپۍ، نو 1000 روپۍ دي د هغه سړي نه ووهلې او یا د هغه په ذمه باندې 11,000 روپۍ دي ولیکلې، نو دا 1000 روپۍ دي پې نورې راوستې، نو دغسې به نه کوي. ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتبه، او انکار به نه کوي هغه لیکونکی چې ولیکي لکه څنګه چې الله پاک تعلیم ورکړی دی ده ته، فلیکتب نو لیکل دې وکړي. انکار به نه کوي چې لیکونکي ته وایي چې راشه زمونږ دپاره چې کوم دی لیکل وکړه، نو هغه ته الله پاک دا علم زده کړی دی، د خدای پاک یو نعمت دی. دا لیکل لوستل دا هم د خدای یو عظیم نعمت دی. نو په قلم باندې د ټول ناول چې کوم دی هغه یا آدم علیه السلام لیکل کړي دي یا ادریس علیه السلام هغه پې لیکل کړي دي. نو دا قلم باندې لیکل دا د خدای د طرف نه په ده باندې یو احسان دی، د دې شکریه ادا کول پکار دی. شکریه دا ده چې څوک ورته ووایي چې ما د لیکل وکړه ودې لیکي فلیکتبه ولیملل للذي عليه الحق، او بیان دی وکړي هغه سړی چې په هغه باندې حق وي. ولیتق الله ربه، ودې یریږي د الله نه چې د ده رب دی. ولا یبخس منه شیئا، او نه دي کمی د دې بیان نه، د دې تحریر نه، د دې مال نه شیئا هیڅ شی. بیان دی هغه سړی کوي چې هغه باندې حق دی، نو حق په هغه مقروض باندې څوک قرضدار دی نو په هغه باندې حق دی، نو د هغه طرف نه به لیکل کوي. یعنی اقرارنامه چې لیکي نو دا به نه لیکي چې زه فلانې په هوش حواس سره په عقل سره دا اقرار کوم چې زما په دې فلاني باندې 10,000 روپۍ دي مثلا، بلکې هغه سړی چې په هغه حق دی هغه به لیکل کوي چې زه فلانې چې کوم دی په عقل او هوش سره او دا اقرار کوم چې په ما باندې د دې فلاني 10,000 روپۍ دي، د ده د طرف نه به لیکل کوي، الټه لیکل به نه کوي. ولیملل للذي عليه الحق ولیتق الله ربه، او ودې یریږي د الله نه چې هغه د رب دی. صحیح بیان دی کوي، په هغې کې داسې کامیه نه راولي. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، که چېرته وي هغه سړی چې هغه باندې حق دی سفیها قمقل ماتوه غوندې، او ضعیفا یا کمزوری بوډای ډېر زیات یا ماشومي، او لا یستطیع ان یمل هو، یا طاقت نه لري چې هغه بیان وکړي په خپله، ځکه چې هغه چاړه دی مثلا خبرې نشي کولی ګونګی دی، او یا چې کوم دی هغه ژبه ول نه ورځي، لغت باندې نه پوهېږي، د چا سره چې معامله ده هغه یوه خبره کوي دی ورته بله کوي، دی پښتو وایي هغه چې کوم دی ورته پنجابي وایي یا ورته په انګریزۍ کې لګیا دی، نو دی په هغې باندې نه پوهېږي. نو فلیملل ولیه بالعدل، نو بیان دی وکړي د ده هغه ولي د ده وکیل نماینده بالعدل په انصاف سره هغه دې ورله لیکل وکړي. نو بعضې داسې چې هغه ژبې جدای نو د هغې د وجې نه چې کوم دی هغه بیان نشي لیکلی او پړاولی هم نشي، ژبې جدای لکه اوس د هندۍ رسم الخط چې دی د چاینا رسم الخط دا بالکل بدل دی، هغې باندې څوک نه پوهېږي. دا په دې اخبارونو کې دغه چې د څلور ګوټې نقشې مقشې غوندې پکې ایستلي په ټک کې سړی نه پوهېږي دا څه شی دی. نو هغه مولا نصرالدین ته چې یو بوډۍ ورته خط راوړ دا ماله پړاو کا، نو هغه چېرته په چینۍ ژبه یا په بل په انګلیش یا په څه شي باندې به وجوه، د ښکته پورته ورته وکتل خو پړاو نه شو، ویاره زه پې نه پوهېږم. هغه ښځې ورته وویې دا غټ پک دی وهل دی او دغه نشي پړاولی خطه، هغه چې د خپل پټکې راوغسته د هغه ښځې په سر کې خو که په دې پک باندې پړاوېږي ته یې پړاو کوي، ماله خو نه راځي. د چین ژبه خو اوس چین ژبه د هغه راوړي سړي له چې دا ماله پړاو کا، یا چینی چې کوم دی هغه سړي سره خبرې کوي نو څوک یې پوهېږي په هغې باندې. نو بیا بل ترجمان پکار دی، نو هغه ترجمان چې کوم دی هغه دې په عدل او په انصاف سره بیان وکړي چې دی څه وایي، نو هغه ته ووایي چې دی وایي چې ماله دا ولیکه. واستشهدوا شهیدین من رجالکما، او ګواهان ونیسئ دوه ګواهان د خپلو سړو نه من رجالکما، نو دا خطاب مؤمنانو ته دی، مؤمنانو سړو ته. نو ګواهان چې نیسي نو مسلمانان ګواهان به نیسي، ځکه کافر چې کوم دی په خپلو معاملاتو کې هغه به ګواه نه ګرځوي. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا،
الله پاک د کافر لپاره په مسلمانانو باندې یو لار نه ده مقرر کړی نو کافر د مسلمان په حق کې گواهی نشي کولی نو دوه گواهان دي اونسي چې هغه سړي وي فإن لم يكونا رجلين نو که چېرته نه وي دوه سړي فرجل و امرأتان نو یو سړی او دوه ښځې ممن ترضون د هغه چا نه چې ستاسو خوښ وي من الشهداء د گواهانو نه ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى که هیر شي د یوې نه نو یاد به کړي یوه په دې دواړو کې بله دا بله به ورته یاد کړي په عامو معاملاتو کې چې کوم دی هغه دوه ګواهان سړي پکار دي مسلمانانو خو چې عادلان وي او که دوه سړي نه پېښېده نو بیا یو سړی او دوه ښځې او ښځې یوازې ګواهي نشي کولی دوه ښځې د یو سړي برابر شو یو سړی پکار دی دا خو ښځې په هغه کارونو کې ګواهي کولی شي چې هغه د هغه کارونو تعلق د دې ښځو سره وي لکه د ولادت مسله شوه چې دا ماشوم پیدا شوی دی نو ماشوم چې کوم دی د هغې ګواهي دا زنانه کولی شي سړي نشي کولی او یا دا دې فلانۍ ښځې دې فلاني ماشوم له پی ورکړ دی د رضاعت مسله شوه نو هغه د ښځو د معلومات دي سړو ته معلومات نه وي نو په هغې کې ګواهي ورکولی شي خو عام حالاتو کې چې کوم دی ښځې ګواهي نشي ورکولی او بیا خاص کر چې حدود دي لکه زنا او مسله ده د قتل او د دې چې هغه د قاضي په عدالت کې بیان کول غواړي نو د 1,00,000 ښځې چې کوم دی ګواهانې شي او هغه به نه قبلېږي د قاضي په عدالت کې ځکه چې هغوی صحیح بیان نشي کولی و چې هلته د قاضي په عدالت کې دا بیان په کومه طریقه کول غواړي نو ښځې فطرتا شرمېږي هغه شان بیان نشي کولی هلته خو حدیث کې دا دی چې دا سړی او دا ښځه به لاندې باندې لیدل دي او داسې مې لیدل دي لکه سلایي چې په هغه دغه کې رنجوګۍ کې پرته وي دغسې ګواهي کول پکار دی دا ګواهي د ښځو کار نه دی دا هغو نشي کولی نو سړي چې کوم دی هغې له سړي پکار دی نو یو سړی او دوه ښځې خو د هغه چا نه چې هغه ستاسو خوښ وي یعنی هغه عادلان وي د ګواهان نه عادل وي عادله عادل هغه چې هغه د صوم صلات او د دې پابندي او غټ ګناهونو نه ځان ساتي په لارو کوڅو کې متیازې نه کوي خوراک نه خوري او تر دې پورې چې هغه بانګیان وغیره دا نه جنګوي کوترې او دا مرغان دا نه جنګوي اوس هغه د غسلخانه ده په کور کې واشروم دی هغې ته بربنډ نه ځي بربنډ ته به هغې ته نو د ده ګواهي هم نه قبلېږي نو دا خیال ساتل پکار دی دغسې ګواهان چې کوم دی چې عادل سړی هغه نن سبا نه پېښېږي هغه ډېر کم کوچ ته پېښېږي یا هغه بالکل په شریعت باندې پابند سړی هغه ډېر کم وي نو د دې وجې نه که ګواهان پکې ونسي هم هغو بیا ګړبړ کوي هغه صحیح ګواهي بیا نه شي ادا کولی ځکه چې هغه چې د خدای نه یریږي نو بیا د مخلوق نه نه یریږي خو چې د خدای نه یریږي نو بیا د مخلوق نه یریږي بیا سبا هغه بیا وایي چې که زه ګواهي د دې سړي خلاف وکړم بیا خو بیا ما نه پرېږدي ما ته به نقصان رسوي نو ګول مول خبرې کوي نو دا ټول معاملات په دغه طریقه باندې زموږ چې خراب دي هغه دغه وجه ده ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا انکار دې نه کوي ګواهان کله چې دوی راوغوښتې شي چې په یو معامله کې یو سړی ګواه شو او بیا هغه راوغوښتی شو چې ته په دې معامله کې ګواه وې راشه ګواهي وکړه نو هغه به انکار نه کوي ګواهي به کوي نو یو ادا د شهادت دی یو تحمل د شهادت دی ګواه جوړېدل او ګواهي کول نه ګواه جوړېدل چې کوم دی دا واجب نه دي په یو معامله کې چې کوم دی هغه ته ګواه نه جوړېږي مه جوړېږه تا باندې واجب نه دي چې ته په هغې کې ګواه شې خو که کله ته ګواه په هغې کې جوړ شوې ته ګواه شوې په هغې کې او سبا له په هغې کې معامله پېښه شوه د قاضي په عدالت کې تا راغواړي نو بیا به ته انکار نه کوي ځکه چې ته دا ادا د ګواهي به بیا ادا کوي نو چې ګواهي ادا کوي نو دا په ده باندې واجب دي نو هلته به بیا حاضرېږي ولا تسأموا ان تكتبوه صغیرا او کبیرا الى اجله او مستړي کېږئ چې تاسو ولیکئ هغه وړه معامله او غټه معامله الى اجله تر نیټې پورې وړه معامله یو که غټه معامله د لږو پیسو خبره یو که د ډېرو پیسو خبره دا ټول لیکئ په دې باندې ستړي کېږئ ما ذلکم اقسط عند الله دا خبره ډېره د انصاف ده د الله په نسبت باندې واقوم للشهادت او ډېره قایمونکې ده د ګواهۍ لپاره وادنا الله ترتابو او ډېره نږدې ده چې تاسو شک ونه کوئ الا ان تکون تجارة حاضرة تدیرونها بینکم مګر دا چې وي تجارت
حاضره لاس پلاس تدیرونها بینکم تاسو اړوئ راړوئ هغې لره په خپل منځ کې فلیس علیکم جناح الا تکتبوها نشته دی په تاسو باندې ګناه چې تاسو هغه ونه لیکئ نو د انصاف خبره دا ده ګواهۍ د قایمولو دپاره انصافداره خبره او د شک د لرې کولو لپاره انصافداره خبره دا ده چې تاسو ګواهان په هغې کې مقرر کړئ لیکلي وکړئ چې سبا له هغه ګواهان ګواهي وکړي هغه لیکلي تاسو سند وي لیک دیا تاکہ سند رہے لاندې لیکي که نه لیک دیا تاکہ سند رہے نو دا سند دی سبا له بیا په کار راځي که دا تجارت چې کوم دی هغه لاس په لاس دی لاس په لاس خبره ده مثلا یو سړی لاړ د دوکاندار نه داړی چیني راواغسته 700 روپۍ ورله ورکړې دا لاس په لاس سودا خبره ختمه نو دې کې لیکلو ته ضرورت نشته واشهدوا اذا تبايعتم او گواهی کوئ گواهان نسئ اذا تبايعتم کله چې تاسو اغاستل خرڅول کوئ هر قسمه اغاستل خرڅول چې تاسو کوئ په هغه کې گواهان نسئ ولا یضار کاتب ولا شهید او ضرر به نه رسولی کېږي هغه لیکونکي ته ولا شهید او نه ګواه ته ولا یضار چې کوم دی د معلوم صیغه ده یا د مجهول صیغه ده د مجهول شي یضاررو شو دی یضار ولا یضاررو کاتبونه او ضرر به نه رسولی کېږي کاتب ته او نه ګواه ته نو کاتب ته به ضرر په دې نه رسوي چې یو سړی دی د هغه یو معامله ده او کاتب کار دی لیکونکی چې کوم دی هغه چېرته ځي ډیوټۍ له خپل کار دی په یو کار باندې روان دی د لاس ته نیول دی راشه ماله دا ولیکه بیا به ځي نو هغه ته به ضرر نه رسوي یا ګواه دی هغه ته وایي چې ته راشه زما دا ګواهي مخکې که هغه به کار یې د ډیوټۍ له به ځي کار به وي ته به لاس ته به دې نیولی چې ته راشه ماله ګواهي وکړه نو ضرر به ورته نه رسوي خیر دی لږ دمه وکړه چې د هغه خپل کار وکړو ته لاړ شه قاضي عدالت کې به ووایي چې ګواه چې کوم دی د نوزګار نه دی هغه به ټایم درکړي هغه تاریخونه بدلوي ټایم به درکړي چې بل ټایم کې به حاضر کړي که نه او یا دا ولا یضاررو دی ولا یضاررو کاتب ولا شهیده نو دا معلوم صیغه شوه او تکلیف به نه ورکوي لیکونکی او نه ګواه تکلیف به لیکونکی هم نه ورکوي او ګواه به هم نه ورکوي چې غلط بیاني وکړي دا کاتب به غلطه خبره ولیکي نو بل سړي ته د هغې په وجه باندې سبا تکلیف پیدا کېږي او ګواه به هم غلط بیاني نه کوي چې غلطه خبره وکړي نو سبا له بیا چې کوم دی هغه کس ته په هغې باندې نقصان رسي نو دی به هم چاته نقصان نه رسوي بل دا ده چې د دغه لیکلو او د دې شهادت چې څوک پکې ګواه شو د دې خرچه هم پکار ده که هغو هسې کول خو ډېره ښه ده که هسې نه کوي نو بیا به د هغه خرچه ورکوي کاتب له ګواه دی نو که هغه ګواه اوس مثلا په بینګوره کې کیس دی او ته ګواه د دې ځای نه بوځې ته ورته وایي چې ته ځه ګاډي ته وخېږه زه د پسې درالم یا زه لاړم ته به راځې په ما پسې په هغه څه زور دی چې تا پسې درځي دی به بوځي که نه خرچه په پیدا کوي دا کرایه به ورکوي بیا چې هلته د ډوډۍ ټایم شو چې ټایم شو هغه به ورکوي دا نه دی چې ته ځه ځان له خوره او بیا زه درځم دا به نه دا تکلیف ورکول به نشته هغه باندې به خوراک ساک کوي خو هغه به هم چاله تکلیف او مصیبت نه ورکوي چې ځان له سابه خوري او دې سړي ته وایي چې ماله چر راوغواړه یا کباب او فلانې شی دا راوغواړه دغه به نه کوي چې عام کوم روټین خوراک دی هغه به خوري وان تفعلوا فانه فسوق بكم او که شته تاسو دا کار وکړو یقینا دا نافرمانی ده په تاسو باندې انخته واتقوا الله ويرګه د الله نه ويعلمكم الله او تعلیم درکې الله پاک تاسو ته والله بكل شيء عليم الله پاک په هر شي باندې پوهه ده وان كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا او که شته تاسو په سفر کې او نه مومئ تاسو کاتب لیکون کې فرحان مقبوضه نو بیا غاڼې دي قبض کړی شوي غاڼک دی چې په سفر کې او کاتب نه مومئ نو دا قید اتفاقي دی اکثر دغه شانتي چې په سفر کې نو هلته کاتب ماتب لیکون کې دا نه نو چې نه نو لیکل نه کېږي نو په هغه وخت کې بیا چې معامله کوي د چا سره نو هغه هسې سره وي د قرضو نو هسې هغه معامله نه کوي هغه شی مبیعه هغه نه ورکوي وایي ما سره څه شی کې د وثیقه دا غاڼه نو غاڼه دې کېدي خو دا د سفر پورې نه ده سفر کې عام حالاتو کې دغه شانتې پیښېږي په کور کې هم غاڼې چې دی په کور کې که نه نو هم غاڼه ایښودی شي په هغې باندې دلیل دا دی چې نبي علیه السلام انس رضی الله عنه ولېږه انس رضی الله عنه به د نبي علیه السلام خدمت کوو او کله چې هغه نه نو بیا بلال رضی الله عنه ته وي هغه به سودا مودا راوړه د کور خدمت به کوو
نو هغه ولېږه ورشه ابو شهر نوم یو یهودي و هغه ته ووایه چې 10 اوږې وربشې بنګ راکړه په کور کې غله نه وه د نبي علیه السلام په هغه وخت کې 9 بیبیانې وې 2 ویلځې وې 11 کسانو نو هغو له یې خرچه دغه کوله راوړه وی 10 اوږې یو اوږی چې دی 4 کیلو دی نو 120 کیلو شو کوزو دا ترې راوړه نو هغه انکار وکړه هغه زه نه ورکوم دا غله نه ورکوم تر څو پورې چې ما سره ګاڼه نه ایښودی شوي هغه واپس راغی نبي علیه السلام ته وویل نبي علیه السلام خپله زغره ورکړه دا زغره ورسره کېده او بیا چې هغه 10 اوږې وربشې ترې راوړي نو هغه بیا نبي علیه السلام په وتله دی او برابر یې ورکړې هغه 11 کسانو بیبیانو په هغه کې تقسیم کړي دا انصاف دی په ټول باندې به ورکوي هسې په توک باندې به نه ورکوي چې بېانصافي چا سره ونه شي دغه زغره د هغه سړي سره وه په دې منځ کې بیا نبي علیه السلام وفات شو زغره د دغه یهودي سره پاتې شوه نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه راغله نو خلک ورته وویل چې د یهودي سره د نبي علیه السلام زغره پرته ده نو هغه لاړ وی دا زغره ولې تا سره پرته ده هغه وی دا 10 اوږې وربشې د نبي علیه السلام زمانه وړوې نو هغه ور ورکړې زغره ته بیا واپس واخسته نو که د خپلو بیبیانو په منځ کې زیاتې بیبیانې نو هغو په منځ کې به د انصاف دغه کوي فیصله به کوي په انصاف باندې به چلېږي په توک باندې به نه وي اټکل باندې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه 2 بیبیانې وې او اولاد یې نه و اولاد دغه نه و نو چې اولاد 2 هندوانې راوړې نو هغه ورګېد هغه وی ورسې چاړه راوړی نو چاړه چې راوړ نو هغه سړی هغه خادم ورته وایي چې دې سره چل کوي دا نیمو ما ولې وی دا یوه وی دا به دې بیبیانو له ورکړې وی دا یوې له ورکړه بله بلې ده وی نه دغه انصاف نه دی دې کې پته نه لګي دا هندوانه چې کوم ده یوه خوږه یوه پیکه نو که د یوې په حصه کې خوږه ورسېده او د دې بلې په حصه کې پیکه دا انصاف نه دی نیمه به کوجو دا نیمه به د یوې له ورکړو د دې یوې نه او دا نیمه د دې بلې نه به جو هم بوله ورکړو داسې عدل بدله نو په دې طریقه چې کوم دی دا به برابر شي دا دغسې وکړه دا تقوا ده دغه خلق تقوادار خلقو نو فإن من بعضكم بعضا کچتا اعتمادو کې بعض ستاسو نه په بعضو نورو باندې فلیؤدي الذي اؤتمن امانته نو ادا دي کې هغه کس چې هغه سره امانت یې ښودی شوی دی امانته خپل امانته چې په چا باندې اعتماد وکړي هغه مقروضه نو بیا په کار دا د هغه مقروض لره چې هغه امانت ادا کړي یا د چا سره ګاڼه یخې وه نو هغه ګاڼه چې کوم دی هغه به بیا واپس کوي او پیسې به هغه ته میلاو شي خبره ختمه شوه خو دا ګاڼه چې دا د دې نه فایده نشي اخیستی دا خبره یاد ساتئ که کور دی نو په دې کور کې دا وثیقه ده صرفه اعتماد په طور باندې دا ایښودی کېږي چې زما دا پیسې ضایع نه شي ما چې کوم شی په دې سړي باندې خرڅ کړی دی نو د هغې په مقابله کې دا کور چې کوم دی دا دی نو زما په قبضه کې به دی به دا پیسې راوړي دې کور کې دی اوسېدی نه شي که پټی دی نو په دې پټي کې دی فصل نشي کړی خو غوا میخه ده څاروی دی د هغې نه فایده نشي اخیستی مطلب دا دی چې هغې نه پی نشي خوړی او سورلي پې نشي کولی خر دی اس دی اوښ دی د هغې باندې سورلي نشي کولی که ماشین دی نو هغه ماشین چلولی نه شي مثلا د اوبو موټر یې ورسره ایښی دی تا یو شی ورکړو تا وایي چې ما سره ګاڼه کېده هغه وایي دا د اوبو موټر دی دا به کېده ځان سره دا د اوبو موټر به ته چلای نه شي ځاله پې اوبه راوباسې دا حرام دی ناروا دی او دا به امام صاحب وایي چې اوس دا میخه ده یا غوا ده هغه یې کېښوده ګاڼه او بیا هغه ځای لرې دی او دا سړی دا خرچه واښه چې کوم دی چې چا ایښودي ده په هغه باندې د دې خرچه ده هغه اصل مالک چې دی په هغه باندې خرچه ده پی هم د هغه دی پی به ځان له وړي دې بل سړي ته به نه پرېږدي خو که هغه وایي چې زه نه شم وړی مثلا په بینګوره کې میخه هغه ګاڼه کېښوده نو د دې ځای نه زه واښه نه شم وړی هلته ما ته واښه نه دي معلوم مثلا نو بیا که هغه یې واښه راوړي او ساتي نو که هغه بیا د هغې په عوض کې پی خوري نو خوړی شي خو څومره فایده چې ده ترې واخیستله څومره فایده واخیسته د دغه شي نه مثلا دا ځمکه وکرله په هغې کې فصل وشو نو هغه به بیا د دې قرضې نه منها کوي چې څومره قرضه ده په ده باندې که نه نو هغه به دغه پیسې به بیا کټ کوي هسې به نه وي مخکې به خلکو دغه ګاڼې به یې خوري او د هغې نه به یې فایده اخیسته ځمکه به یې ځان له ګاڼه کړه کېښوده به چا سره هغه به ځان له کرله او کلونه به پکې ووته په 100,000 روپۍ چې کوم دی 100,000 روپۍ زموږ علاقه کې یو سړي 100,000 روپۍ اخیستې وه په هغې باندې ځمکه دغه کړ وه ګاڼه کړ وه 10 کاله هغه سړي خوړل وه
دا سید لاړې دا سود حرام دا سود دی ناروا دي نو فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أوتي من امانته که چېرته اعتماد وکړي بعضې ستاسو نه په بعضو نورو باندې نو ادا دي کړي هغه کس چې هغه سره امانت یې ښودی شوی دی خپل امانت وليتق الله ربه ودېرېږي د الله نه چې هغه د رب دی ولا تكتموا الشهادة او مه پټوئ ګواهي ومن یکتمها فإنه آثم قلبه او چا چې دا ګواهي پټه کړه نو یقینا ګناهګار دی زړه د زړه ګناهګار دی نو زړه رئیس العذاب دی په ټولو اندامونو کې اهم اندام چې کوم دی عضوه په انسان کې هغه زړه دی ګردې دي دماغ دی معده ده په دې کې چې نقصان راشي نو بیا په ټول بدن کې نقصان راځي نو زړه پکې بیا ډېر اهم دی نو چې زړه یې ګناهګار شو دا ټول بدن یې ګناهګار شو دا ټول ګناهګار شو والله بما تعملون علیم الله پاک په هغه عمل باندې تاسو کوئ علیم پوهه دی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا تداینتم کله چې تاسو معامله کوئ بدین په قرض سره الی اجل مسمى تر یو نیټې مقررې پورې فاکتبوه لیکئ هغې لره وليكتب بینکم کاتب بالعدل یو لیکي دي ستاسو په منځ کې یو لیکونکی په عدل او په انصاف سره ولا یأبه کاتب او انکار دې نه کوي لیکونکی یکتب چې ولیکي کما علمه الله لکه څنګه چې ده تعلیم ورکړی دی الله پاک فلیکتب نو ولیکي دی وليملل الذي عليه الحق بیان دی کوي هغه سړی چې په هغه باندې حق دی وليتق الله ربه وی دی یریږي د الله نه چې د رب دی ولا يبخس منه شیء او نه دي کموي د دې نه هیڅ شی فإن كان الذي عليه الحق سفيها کې ستوي هغه سړی چې په هغه باندې حق دی قرض دی سفيها ناپوها قمقل دی او ضعیفا یا کمزور دی بوډا دی یا باشوم دی او لا يستطيع يمل هو یا طاقت نه لري چې په خپل بیانو کې د وجه د چاړاتوب نه چې د چاړه دی یا په لغت هغه ژبه باندې نه پوهېږي فليملل وليه بالعدل نو بیان دیو کې د هغه نماینده د وکیل ولی بالعدل په انصاف سره واستشهدوا شهیدین من رجالکم او ګواهانو نه سي دوه ګواهان د خپلو سړو نه د مسلمانانو نه فإن لم یکونا رجلین که چېرته نه وي دوه سړي فرجلن یو سړی و امرأتان یا دوه ښځې دا به ګواهان شي ممن ترضون د هغه چا نه چې ستاسو خوښ وي من الشهداء د ګواهانو نه ان تزویل احداهما ځکه چې که هیر شي د یوې نه فتذکر احداهما الاخرى نو یاد به کړي دا بله هغې ته ولا یأبه الشهداء او انکار دې نه کوي یا ګواهان اذا ما دعوا کله چې هغوی وغوښتی شي ولا تسأموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا مستری کېږئ چې ولیکئ تاسو وړه معامله یا غټه معامله الى اجله تر نیټې پورې ذلکم اقسط عند الله دا خبره ډېره د انصاف د الله په نسبت باندې واقوم للشهادة او ډېره قایمونکې ده د ګواهۍ دپاره وادنا الله ترتابو او ډېره نږدې ده چې تاسو شک ونه کوئ الا ان تکونه تجارت مګر که وي تجارت حاضرة لاس په لاس تدیرونها بینکم چې هغه اړوئ راړوئ تاسو په خپل منځ کې چې په لاسو کې اړوئ راړوئ په یو لاس باندې پیسې ورکړي په بل لاس باندې هغه سودا واخلي فلیس علیکم جناح الا تکتبوها نشته په تاسو باندې ګناه چې تاسو ونه لیکئ هغې لره واشهدوا اذا تبایعتم او ګواهان نه سئ کله چې تاسو هغه سل خرڅول کوئ ولا یضار کاتب ولا شهید او ضرر به نه رسي کاتب او ګواه ته وان تفعلوا فانه فسوق بكم او که چېرته وکئ تاسو دا کار نو یقینا دا نافرماني ده په تاسو پورې لازم انخطې واتقوا الله ویرېږئ د الله نه او تعلیم درکړي الله پاک تاسو ته الله پاک په هر شي باندې پوهه دی وان کنتم علی سفرین او که چېرته تاسو په سفر کې ولم تجدوا کاتبا نه مومئ تاسو کاتب فرهان مقبوضه نو ګاڼه د قبض کړی شوي فإن امن بعضکم بعضا که چېرته اعتماد وکړي بعضې ستاسو په بعضو نورو باندې فلیؤدي الذي اؤتمن نو ادا دي کې هغه سړی چې د هغه سره امانت ایښودی شوي دي امانته خپل امانته ولیتق الله ربه او ودېرېږي د الله نه چې د ده رب دی ولا تکتموا شهادة او تاسو مه پټوئ ګواهي ومن یکتمها او څوک چې پټه کړي دا ګواهي فإنه آثم قلبه نو یقینا ګناهګار دی د زړه والله بما تعملون علیم الله پاک عمل باندې تاسو کوئ خبردار دی